بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا اما بعد. زما عزیزانو دا نن کلیپ او بلکې د دې نه پس به نور هم داسې کلیپونه هغه د مونځ د رکعتونو متعلق وي، یعنی د سحر څو رکعته دي، د ماسپښین څو رکعته دي. اکثر ملګري پوهېږي خو بیا هم ډېر خلک شک کوي چې دا رکعتونه به څنګه وي. نو د زړه د تسلی او د مضبوطوالي دپاره ما دا یو څو کلیپونه جوړ کړل مختصر شان. د ټولو نه اول خو ستاسو خدمت کې دا گزارش دی چې دا ویډیوګانې په خپله هم ګورئ او لایک کوئ، هم همدغه رنګې مخکې خلکو سره هم شریکوئ د یوټیوب چینل باندې، که موږ سره د فیسبوک په پیج باندې، نو دا په خپله هم ګورئ او نورو ملګرو سره شیر کوئ. ستاسو د یو کلیک د وجې نه کیدای شي چاته ډېره فایده ورسي. د ټولو نه اول د سحر څو رکعته مونځ دی. نو محترمو د سحر چې کوم دی 4 رکعته مونځ دی. د سحر ټوټل 4 رکعته دي. 2 رکعته سنت دي او 2 رکعته فرض دي. سنت او فرضو کې فرق مونځ کولو کې نشته دی محترمو، صرف په نیت کې فرق دی. نور نیت کې به سنت یادې او په نیت کې به فرض یادې. نور 2 رکعتونه چې کې یو شانتي کېږي. طریقه کار به دی د ټولو نه اول به 2 رکعته سنت کې سنت چې کې نو نیت کې به داسې وي چې زه 2 رکعته سنت مونځ کوم. نو په نیت کې سنت ووایه، بیا چې الله اکبر وکړي نو سورة الفاتحه به ووایې، ورپسې به سورت ووایې. دا 2 رکعته سنت شو. بیا به سنتو پسې 2 رکعته فرض مونځ کې. د فرض مونځ طریقه به دی چې په نیت کې صرف ووایه چې زه 2 رکعته فرض مونځ کوم. نور داغه د سنتو په شان دغه هم دی. په اولنی رکعت کې به سورة الفاتحه او سورت ورسره وي، په دویم رکعت کې هم سورة الفاتحه او سورت وي. نو دا ټوټل جوړیږي 4 رکعته. پهلنی 2 رکعته دا سنت دي او وروسته 2 رکعته دا فرض دي. نو دا د سحر د رکعتونو متعلق هغه مکمل مختصر شان تفصیل مې تاسو ته ویلی. او دغه 4 رکعته دا د زنانو دپاره هم دي، د سړو دپاره هم دي. دا نه چې مثلا څوک الټه پلټه شي چې د ښځو دپاره به څنګه نه، د سړو دپاره چې کوم رکعتونه مونځ دی دا د ښځو دپاره هم دی. نو دا رکعتونه د سړو د ښځو دپاره مشترکه دي. نو په خپله هم واورئ، نورو ملګرو سره هم دا شریک کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق رانصیب.